نن دا خبره مونږ کوو چې زمونږ په رزق کې برکت نشته، زمونږ په رزق کې کمای ده، خو محترم او اصل وجه دا ده دا الله جل شانه طرف نه دا عذاب ده. ذکر الله فرمایي قرآن کې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کله چې انسان نافرمان شي د الله جل شانه اطاعت پرېږدي نو الله جل شانه د دوی د اعمالو د وجه نه په وچه او په دریاب کې فساد پیدا وکړي. حضرت عیسی علیه السلام چې کله تشریف راوړ دنیا نو دغه وخت به داسې وي چې په دنیا کې به یو هم د الله نه فرمان موجود نه وي. جناب پیغمبر علیه السلام بر فرمای وی چې دومره برکتونه به نازل شي، دومره زیات برکتونه به وي چې د یو غوا شودې به د ټول خاندان دپاره کفي ګرځي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د هغو خلکو اعمال به ښه وي، خلک به د الله فرمانبرداره خلک وي. او په یو روایت کې دي و چې په دغه وخت کې به یو انار د یو لوی جماعت د لوږې دپاره کفي ګرځي. یو انار کله واخلي یو لوی جماعت خلک و هغه په خپل منځ کې دا وشیندي ویې خوري نو د یو لوی جماعت د لوږې دپاره به هغه کافي وګرځي. الله جل شانه به په دغه یو انار کې دومره برکتونه واچوي. وجه دا ده محترمو چې د هغو خلکو به اعمال برابر وي، هغه به د الله او د الله تعالی د پیغمبر اطاعت کوونکي وي. او محترمو بعضو دا فرمایلی دي و چې د انګور یو غونچه به دومره غټه وي چې د یو سینه خلک اوچتوي بل سینه وړي نو دا به پوخ باندې اوچتوي. الله جل شانه په پیداوار کې دومره زیاتوالی راولي. نو محترمو زمونږ د اعمالو د وجې نه په موږ باندې الله تعالی جل شانه قسمه عذابونه نازلوي، قسم بیمارۍ او قسمه تکلیفونه نازلوي. دا ټول د موږ د اعمالو وجه ده. نن که په دنیا کې په موږ باندې سخت حکمران ناستی، ظالم بادشاه ناستی، دا هم د موږ د اعمالو نتیجې دي. موږ نه پکار ده چې موږ تاسو خپل اعمال برابر د الله او د تعالی پیغمبر اطاعت کوونکي جوړ شو.